Assalamualaikum dear students nan bamunga the class 9 chapter number the class 9 chemistry chapter number 2 چې د کوم نوم د structure of atom د دې وړاندې لیکچر ریکارډ کوو زیاتره سټوډنټان د ریکوست کوي چې سر په پښتو کې لیکچر ریکارډ کا دا غوې د لپاره چې څوک په اردو باندې نه پوهیږي دا غوې د لپاره په پښتو کې دا لیکچر ریکارډ کوو نن بمونګه د کلاس 9 یونټ نمبر 2 یا چپټر نمبر 2 د وړاندې لیکچر ریکارډ کوو چې د کوم نوم د انټروډکشن اف structure of atom دا د چپټر نوم د structure of atom او دا چې کوم پلانې ټاپک دی هغه د انټروډکشن یعنی دا چپټر د سباره کې دی ټیک شو نو په دې کې چې کوم د انټروډکشن د بوک کې چې کوم ګیون د پلانې پوینټس ته دا وایي کنه پلانې پوینټس کې چې composition of matter is always a mystery to scientists یعنی د میټر چې کوم بناوټ دی دا د ساينټیست لپاره همیشه د لپاره یو راز پاتې شوی دی یو میسټری پاتې شوی دی یو دلچسپ ټاپک پاتې شوی دی ټیک شو سايندانانو چې کوم دی همیشه د لپاره په دې باندې د ډیسکس کولو د ایکسپلور کولو او د پیژندلو کوشش کړی دی ټیک شو او دې وجه نه چې کوم د پوینټ نمبر 2 کې وایي کنه چې مینی ساينټیست ډېر زیات سايندانانو کار کړی دی ورک فور سنچریز تقریبا په سلونو کال کار کړی دی په سلونو کال کار کړی دی چې دا میسټری چې کوم دا د دوی تجاسس دی یا د دوی چې کوم راز دی دا هغه کې د روباسي د دې حل روباسي او په دې باندې چې کوم د ځان پويږي ټیک شو د څه باره کې چې دا میټر یعنی دا ماده دا د سنه جوړه شوې ده دا چې کوم د ساينټیست لپاره یو راز وو او سايندانانو په سونو کال چې کوم د مهنت کړی د خواري کړی دا او ډېر زیاتو سايندانانو یو ساينټیست نه دی په دې باندې چې کوم د کار کړی دی چې د دې د کمپوزیشن د میټر د کمپوزیشن مونږه پته ولګو چې دا د سنه جوړ شوی دی ټیک ده بیا په دې کې چې کوم اهم هغه تیر شوی دی په دې تاریخ کې د ټولو نه اهم انسان تیر شوی شخصیت تیر شوی چې کوم د کمپوزیشن اف میټر یعنی د ماده په بناوټ باندې کار کړی چې دا د سنه جوړه ده دا ټولو نه لومبنی د یونان یو فلسفر و ماهر فلسفه و ټیک شو د دې نوم و ډیموکریټس ټیک شو ګریک فلسفر دا د یونان فلسفر و فلسفه والا سړی و ټیک شو فلسفه کې ماهر و او د دې نوم و ډیموکریټس ټیک شو ډېر اهم سړی دی ډېر تکړه سړی و په 469 تر 370 BC پورې د ژوند تیر کړی دی 469 تر 370 BC پورې د خپل ژوند تیر کړی دی او د هغه لومبنی انسان و چې چا د کمپوزیشن اف میټر باره کې خبره کړې وه for the first time suggested د پیله ځل سجست کړي وو پیله ځل چې کوم دی دا خبره کړې وه د څه باره کې دا خبره دا د کمپوزیشن اف میټر باره کې ده یعنی چې دا میټر د څه نه جوړ شوی دی ټیک شوه نو څه سټیټمنټ یې ورکړی وو د ویډیو کلام چې all matter can be ultimately broken down دا وی چې څومره میټرز دي کنه دا مونږه چې کله مات کو ټوکړي کو نو دوی به چې کوم دی کنه آخر کال الټیمیټلی ویل شي آخر کال بروکن ډاون دا به اخیری چې کوم دی مات شي د شي دا وړو ذرو ته ټاینی پارټیکل مطلب د وړو ذرو ته چې کوم دی دوی راشي او بیا دا وړې زړې چې کوم دي کنه دا وړو پارټیکلز چې کوم دي دا بیا مزید نه ډیوایډ کیږي that cannot be further divided ټاینی پارټیکل د براشي میټر چې کله مونږه مات کو کنه نو دا به ماتیږي به او چې څومره وي ماتاو نو ماتیږي به آخر کار به زموږ سره یو داسې سټیج راشي کنه د دې میټر یو داسې حالت به راشي چې هغه مونږ ماتولو کوشش وکړو مزید به نه ماتیږي هغه ټاینی پارټیکلز دي ټیک شو او هغه ټاینی پارټیکلز ته بیا ډیموکریټس تقریبا په 400 BC کې نوم ورکړی و اټمز ټیک شو نن سبا ورته اټم وایو او په یونانی ژبه کې په هغه ټیم کې ورته اټمس ویل ټیک ده او په یونانی ژبه کې د اټمس مطلب دا دی هغه ذره چې کوم مزید نه تقسیمیږي یا هغه شی چې کوم مزید نه تقسیمیږي هغه د چې کوم دی ویلی شي اټم ټیک ده نو therefore those tiny particle were named atoms دا وړو پارټیکل د نوم څه ورکړی و اټم ورکړی و ټیک ده بیا به کې پوینټ نمبر نیکسټ کې کنه چې اټم ډیرایو اټم چې کوم دی اخذ کړی شوی دی راغستلی شوی دی د چا نه د کومې ژبې نه ګریک نه دا د ګریک ژبې یو لفظ دی ګریک ویلی شي یونان دا د یوناني ژبې یو لفظ دی په یوناني ژبه کې د دې دپاره چې کوم لفظ یوز شوی و فور د فرست ټایم پیله ځل دغه و اټمس ټیک ده دا اټمس لفظ یوز شوی و په یوناني ژبه کې پیله ځل د اټم دپاره او د دې مطلب و په یوناني ژبه کې څه مطلب و انډیویزبل ټیک شوه د دې مینینګ و مطلب یې و انډیویزبل یعنی هغه شی چې کوم مزید نشي تقسیمېدی دغه وایي چې کوم د اټماسفیر په یوناني ژبه کې او نن سبا چې کوم دی په انګلیش کې ورته اټم وایو ټیک ده
بیا وایي که نه چې although the word atom was used in 400 BC دا خبره خو واضحه ده چې دا اټم چې کوم لفظ وو دا په 400 BC کې یوز شوی وو ټیک ده په 400 BC کې یوز شوی وو خو په 19 سنچري پورې چې کوم دی که نه په دې اټم باندې چا کار نه دی کړی بیا ساینټسټ ځکه چې دا هغه معلومول ډېر زیات مشکله کار و ساینسدانانو پرې کوشش کړی و بیا پرېښودو داسې زیات انټرسټ یې پکې وانهغېښتو خو بیا په 19 سنچري چې کوم شروعات وو د 19 صدۍ چې کوم شروعات وو په دې کې یو ساینټسټ راغلو د سوري انګلیش سکول ټیچر و د انګریزانو د سکول یو ټیچر و هغه راغللو هغه چې کوم دی که نه د اټم د کمپوزیشن آف میټر باندې کار وکړلو د هغه انسان نوم و د هغه ټیچر نوم و جان ډالټن ټیک شوه او د چې کوم دی په 1808 نو 1808 چې کوم دی که نه دا د 19 سنچرۍ آغاز دی شروعات یې دي ټیک شوه یعنی 19 سنچرۍ د کوم دی نه سټارټ کېږي د 1801 نه سټارټ شي که نه 1801 او داسې ځي تر 1900 پورې نو دا په 19 سنچرۍ کې چې کوم دی راغللو په 1808 کې په شروعاتو کې د 19 سنچرۍ په شروعاتو کې او دا چې کوم دی د اټم باره کې تیوري پیش کړه تیوري پرزنټ کړه په اټم باندې کار وکړلو او د هغې په بنیاد باندې چې کوم کنکلوژن راویستلو نو د هغې په بنیاد باندې ده بیا تیوري پیش کړله ټیک شوه یو خپل قانون یې پیش کړلو ګوره دې کې وایي که نه چې جان ډالټن دا هغه سړی دی چې کوم د انګلیش سکول ټیچر و د انګریزانو د سکول یو ټیچر و ټیک شوه انګلیش سکول ټیچر او د ډومبنۍ تیوري چې کوم ده ورکړې ده د اټم باره کې دا خو یې نوم ناخ کړی دی او کانسپټ یې راویستلی و دا په باندې باقاعده تیوري ورکړله ټیک شوه دا څه ویلي who after series of chemical reaction concluded that all matter must be composed of tiny particle چې ښه ډېر زیات ایکسپریمنټ یې وکړل داسې په قطار باندې یو ایکسپریمنټ یې وکړو کې ریاکشن یې وکړو بیا بل ریاکشن وکړو بیا بل ریاکشن وکړو بس د هغې نه به څه ریزلټ راوته بیا به بل کولو بیا به بل کولو نو داسې د ایکسپریمنټ چې کوم دی که نه د ریاکشن و دا یو چین و یو سیریز چې کوم دی سټارټ کړی و او دغه چې کله یې دغه ریاکشن یې ختمې کړې او ځان یې مطمئنه کړو د هغې نه بعد یې چې کوم دی که نه تیوري ورکړله ټیک شوه او هغه تیورۍ ته چې کوم دی که نه جان ډالټن اټامیک تیوري وایي په سټرکچر آف اټم په هسټرۍ کې ټیک شوه د دې چې کومه هسټري ده که نه په دې کې ورته جان ډالټن اټامیک تیوري وایي او دا هغه په 1808 کې ورکړې وه او د دې تیوري چې کوم ټایټل و د هغه ټایټل چې کوم دی A new system of chemical philosophy دا د تیورۍ هیډلاین و چې موږ ورته سرخطونه وایو د هر یو شی چې کله هم یو ساینټسټ تیوري ورکوي یا یو آرټیکل لیکلی شي یا چېرته مضمون لیکلی شي د هر یو ټاپک دپاره چې په کوم باندې لیکل کېږي د هغه یو ټایټل وي سرخطونه ورته پښتو کې وایي ټیک شوه یا هیډینګ نو هغه هیډینګ چې کوم ده ورکړی وه کومه تیوري ده ورکړې وه په 1808 کې چا ورکړی وه جان ډالټن د هغې ټایټل څه شی و د هغې ټایټل و A new system of chemical philosophy ټیک ده نو دا ځان سره نوټ کړئ او زده هم کې ایم سی کیوز کې راتلی شي او شارټ کوېشن باندې هم راتلی شي امید لرم چې تاسو به په دې انټروډکشن پورشن باندې پوه وئ نو انشاءالله موږ به دغه لیکچر چې کوم دی مخ په وړاندې بوځو او چپټر نمبر 2 به کور کوو او داسې اوس چې کوم دی نور چپټر هم کور کوو سټپ وایز تاسو دا نوټ کړئ تھینک یو سو مچ فار واچینګ